د مامون الرشید د مامون دور رالی او مامون دغه عقیده او نظریه اختیار کړه چې کومه د معتزله وه او د معتزله په عقایدو کې یو عقیده مخته دا راغله چې دوی وی قرآن کریم دا د الله کلام نه دی، دا د الله مخلوق دی. قرآن کریم دا د الله کلام نه دی، قرآن کریم دا د الله مخلوق دی. اوس دا خبره زمونږ استاسو په معاشره کې او د عوامو د پاره خو یاره یا ورته کلام ووایه او یا ورته مخلوق ووایه، مړه دې کې څوک دونه غوسه شته نه. اوس فتنې والا خلک او باطل وایي چې قرآن دا مخلوق دی، د معتزله نظریه، او اهل سنت والجماعت د صحابه کرامو ټولګي وایي چې نه، د مسلمانانو نظریه دا ده چې قرآن کریم دا د الله کلام دی. اوس د الفاظو لږ غوندې فرق دی، و د الفاظو په فرق باندې د څومره نقصان مخې ته راځي په هغې باندې صرف علما پوهېږي، په هغې عوام نه پوهېږي. ګوره که چېرته موږ دا ووایو چې دا قرآن کریم دا د الله مخلوق دی، د الله وینا ده که نه، خو موږ ورته د الله مخلوق ووایو، نو موږ چې وایو چې الله پاک ازلي او ابدي ذات دی، موږ داسې وایو که نه الله ازلي او ابدي ذات دی، نو الله ته به بیا ازلي نه وي، بیا به دا منې چې الله یو دور کې نه و بیا را پیدا شو، الله یو دور کې نه او بیا را پیدا شو، بیا به داسې وي. دا څومره د کفر سوچ او نظریه ده چې ته وایې الله نه او ایسته بیا را پیدا شي، بلکې الله ازلي او ابدي دی. خو ستا په دې نظریه کې به سوچ راځي چې کله ته ووایې چې قرآن کریم دا مخلوق دی، ستا دغه نظریه خرابه کړه، نور نقصانات د دې نه علاوه دي. لکه موږ چې په دې کتابونو کې وایو چې الله پاک قدیم دی، نو چې ته وایې چې قرآن مخلوق دی، نو الله ته به قدیم نه وي، بیا به الله ته حادث وي، او حادث دا ممکني، حادث دا ممکني، ممکن دا معنا کوي او کني برابره خبره ده، کوي او که نه برابره خبره ده. ولې موږ د ممکناتو نه یو، موږ نو دا دنیا روانه شوه نه، موږ باندې به یو دور راځي چې موږ به بیا نه یو، دا دنیا به روانه شي نه. په ممکن کې دا خاصیت دی، نو الله به حادث شي او حادث ممکن دی، او د ممکن څه شی دی عام لهجه کې ممکن هغه څیز ته ویل کېږي که هغه یې او کني نو دنیا کې نه روانېږي، نو بیا به الله ته دا نسبت کوي. نو ګوره دا خبره څونه وړه ښکاري چې موږ وایو قرآن کریم د الله کلام دی، او معتزله وایي چې نه قرآن کریم دا د الله مخلوق دی. اوس د هغوی نظریه راواله څومره لوی نقصان مخې ته راغلی، په دې باندې څوک پوهېدل؟ په دې علماء کرام پوهېدل. علماو له الله پاک یو بصیرت ورکړی دی. قاضي مظهر حسین صاحب رحمه الله نور الله مرقده یو لوی عالم تیر شوی دی په جهلم په علاقه باندې، او د حسین احمد مدني رحمه الله خلیفه دی. د هغې په دور کې یو فتنه راوچته شوه، او د هغه فتنې په نظریاتو کې یو دا نظریه هم وه چې دا پیغمبر الله رب الجلال معصوم ګرځولی دی، خو د عصمت دا کوم پرده چې به الله پاک اچولی ده، نو کله کله ته دا الله لرې کوي، نو د پیغمبر نه موی ګناهونه کېږي. اوس دا فتنه دا خبره کوي چې پیغمبر معصوم دی، د عصمت دا صفت پکې چا پیدا کړی؟ الله پاک، خو کله کله چې وي الله لرې کوي، د ده نه بیا ګناهونه کېږي. اوس دا بظاهره داسې خبره وه چې دا معمولي خبره ده، خو کله کله به یې الله لرې کوي، نو دې کې څه دي؟ اوس قاضي مظهر حسین صاحب رحمه الله د دې فتنې په هغه آخري سرحد باندې پوه و، نو د هغې نه یو سوال کړی دی، وایي چې تاسو دا وایئ چې دا عصمت او دا حفاظت د ګناه دا د پیغمبر دپاره صفت دی، او کله کله یې الله لرې کوي، نو بیا خو به سبا څوک داسې هم وي چې دا پیغمبري د الله صفت دی، کله کله یې الله لرې کوي، کله دا پیغمبري او کله نه. دې وجې نه قاضي صاحب رحمه الله د فتنې په هغه دور کې مقابله وکړه.
ځکه مخکې د شیعهګانو په مذهب کې داسې خلک تیر شوي وو چې هغوی به دا وي چې کله پیغمبر وفات شي وي دا پیغمبري دی الله والي دا پیغمبري دی الله والي نو ته چې وې د عصمت دا د پیغمبر صفت دی او کله کله ته الله لري کوي نو دا خو پیغمبري دا پیغمبر صفت دی نو دا به کله کله الله لري کوي ته د فتنې دروازه کولاوي او بیا قاضي صاحب رحم الله یو بل سوال به کړی دی چې تعین د هغه ځایونو وکړه چې په کوم ځای کې ته الله حفاظت لري کړی دی او په کوم ځای کې به کړی دی اوس تعین پکار دی تا تمام شریعت مشکوک کو من به وایو چې اسې نه چې په دې ټیم کې پیغمبر معصوم نو او دا کاری کړی په دې ټیم کې معصوم او دا کاری کړی دی نو موږ له هغه تمیز د عوامو په مخ کې او عوامو ته ګران چې آیا دا کار پیغمبر کو نو آیا معصوم او کنا دا په حالت د عصمت کې کړی او کني دی کړی دا خدای شریعت مشکوک وګرځي نو ګوره یو خبره مخ ته راولې وا او دا عالم نظر تر لري پورې لګیدو نو دروازه ورته بند کړل استاد نظریه غلطه دا د علماو نظر دی